أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پینزم سپارہ آیات نمبر 94 یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم ہر کله تاسو سفر کوئ فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی فتبینوا تحقیق کوئ ولا تقولوا او تاسو موئے لمن هغه چاته القا چې هغه پیش کړي الیکم السلام تاسو ته سلام لست مؤمنا تورته مویا چې ته مؤمن نه یې مخکنو آیاتونو کې د مؤمن په قتل باندې سخت و نه سخت وعیدونه چې کوم دی بیان شوي دي او دې آیاتونو کې دغه احکام شرعیه جاری کېدو کې د مؤمن کېدو لپاره صرف اسلام ظاهری اسلام کافی دی دغه دا بیانېږي چې یو سړی کافر دی او کو مؤمن دی نو چې کوم سړی په ژبه باندې کلمه وي او د خپل ځان چې کوم دی ظاهری تور د خپل ځان مسلمان ظاهری په ژبه کلمه وي او خلکو ته وایي چې زه مسلمان یم نو دا نه چې د په زړه کې ایمان نشته دی دا به یو سړی نه وي نو دې آیاتونو کې دا بیانېږي چې کوم سړی په خوله باندې ظاهری اسلام قبول کی او تا ته پته ولګي چې دا مسلمان دی هغه دغه په ځړه کې کفر دن نه ولې نه دی خو د سره به د مسلمانانو په شان دي معامله کیږي د سره د کافرانو په شان دي معامله نه کیږي نو دې آیات کې هم الله جل جلاله فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو کله په سفر باندې وځئ نو دې خبرې تحقیق کوئ بغیر د تحقیق نه یو کس مړ کول چې هغه په تاسو باندې سلام وکي او د مسلمانۍ سره ظاهر کی او تاسو وایئ چې نه دا د چې کوم مسلمانی ظاهر کړي دا نو دا خو د یری د وجې نه د خپل مال او جان د حفاظت د وجې نه د مسلمانی ظاهر کړله نو لہذا داسې مه کوئ دا سړی مه قتلوئ د دغې سړي د قتل ممانعت راغلی چې دا سړی به نه قتلی چې یو سړی په جهاد په دوران کې یو سړی چې کوم دی کلمه شهادت شروع کړي چې ما ایمان راوړو یا زه مسلمان یم یا یو سړی په تاسو باندې سلام واچي دا هم د مسلمانۍ نښه ده او دا سړی به بیا نه قتلوئ د نه قتلول واجب دی به بیا نه قتلوئ د صرف د مسلمانانو په شان د معاهده کوئ نو دې آیات کې دا دې ذکر دی ځکه په روایت ترمذی وغیره کې دي چې د بنو سلیم نبی علیه السلام د صحابه یو لښکر ولېږو د جهاد دپاره دي چې کله په لاره باندې تلل د جهاد دپاره نو د بنو سلیم یو کس ګډې او بیزې سره ولي هغه دې ته سلام وکړو چې السلام علیکم نو صحابه یو بل ته ووایي چې دا سلام وکړو دا د یری د وجې نه وکړو یعنې د خپل مال او د خپل ځان د حفاظت او د بچ کېدو دپاره د سلام وکړو لہذا دې مسلمان نه دی صحابه راولګېدل هغه سړی د بنو سلیم هغه کس یې قتل کړو او هغه ګډې او بیزې د مالی غنیمت په طور باندې واغستې او هغه یې راوستې نبي علیه السلام نبی علیه السلام د دې واقعې پته ولګېده الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړ چې تاسو بلا تحقیق نه یو مسلمان مه قتلوئ ته په تاسو باندې سلام کړو نو اوس د زړه نه تاسو څنګه خبر یې چې تاسو وایئ چې د سلام د خپل ځان د حفاظت او د مال د حفاظت لپاره کړ دغه رنګې نبی علیه السلام یو لښکر یو ځای ته ور ولېږو په هغې کې مقداد بن اسود رضی الله عنه موجود دی چې څنګه هغه ځای ته ورسېدل نو هغه ټول خلک وتښتېدل او هغه کې یو کس په اوچت اواز باندې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول کلمه د شهادت وی مقداد رضی الله عنه ورمنډه کړه هغه چې کوم دی قتل
هغه زړه کې دا وګڼل چې ته زمونږ د یری کلمه ووي زړه نه کلمه نه دی ویلي حضرت مقداد رضی الله عنه دا ګمان وکړو چې دا مسلمان نه دی خو د یری د وجې نه او د خپل ځان د حفاظت د وجې نه دا کلمه ووي نو هغه قتل کړو نو بعض صحابه پسې راپاسېدل بیا تابد وکړل او چې کله دی واپس رالل نو دی نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې حضرت مونږ د جهاد لپاره ورسېدو ټول خلک او تختېدل یو کس پکې پوجت اواز باندې کلمه وویله او حضرت مقداد رضی الله عنه هغه چې کوم دی قتل نبی علیه السلام دی راوغوښتو او د ډیر زیاته تنبیه او فرمایل نبی علیه السلام ډیر غوسه شو او ورته فرمایل وي ته په ورځ د قیامت الله له څه جواب ورکړي چې ستا په مقابله کې کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه چې کوم دې ستا خلاف گواهی ورکړي چې دې سړي کلمه ویلې و د حضرت مقداد رضی الله عنه قتل کړي تب الله له څه جواب ورکړي نو دې کې چې کوم دې دغه ذکر دی دا پکې بیانېږي چې تاسو به مسلمان بغیر د تحقیق نه قتل وای د زړه نه الله خبر دی د زړه نه هو با اهل قبله چې کوم دي چې کوم سړی ځان ته مسلمان وي دي کلمه وي دي جمعات ته ځي نو په دغه د مسلمانانو ګمان هم کوي او په دغه باندې غلط ګمان نه کوي چې د بس لکه کفر دی تر څو پورې چې دنه د کار یا د خبره نه وي صادره شوی چې هغه د په کفر باندې ښکارا او یقیني تور دلالت کوي لکه اوس قادیانان دي هغه مونږ کی اذان کی اقامت کی خدای کفر یقیني دی د دې وجه نه کافران دي البته مسلمان ته کافر ویل دا ډیر لوی جرم دی تا چې ته کافر او هغه کافر نه دی په دې فتوا باندې ته خپل کافر کیږي دا فتوا پتا باندې را لګي وس تر حد باندې یو سړی و د اسلام نه وباسي بلکې اسلام ته بیرانن باس موږ په معمولی خبره باندې بس پلان کې کافر دی ډینګي کافر دی حالان کې د کفر په اسباب موږ پوېږو چې ته به سړی څنګه کافر و دا علماء او د مفتیانو کار نو چاته کافر نه دا ډیر خطرناک لفظ نو دې کې الله پاک جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ضربتم هر کله چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله پیار د الله کی فتبینوا نو تحقیق کوئ فی سبیل الله پیار د الله کی نو فتبینوا نو دلته کې الله پاک جل جلاله اذا ضربتم هر کله چې تاسو سفر کوئ دا سفر یو سره په دې وجو فرمایلو کلی کې هم تحقیق پکار دی او سفر کې هم خو سفر دلته کې څه کو فرمایلو چې عام طور په سفر کې سړی نو چاته پته نه لګي چې دا مسلمان دی کو کافر دی او کلی کې خو یو بل د احوالو نه سړی خبر وي نور په کلی کې هم تحقیق کې بار هم تحقیق یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ضربتم هر کله چې سفر کوي فی سبیل الله بلار د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوي ولا تقولوا تاسو مو وای لمن هغه چاته القا چې هغه پیش کړی دی الیکم تاسو ته السلام سلام تاسو ته پیش کړنه سلام د مسلمانۍ علامت دی سلام پیش کړل لست مؤمنا نو ته مو وای هغه ته مؤمن لست مؤمنا ته د سمو وای چې لست مؤمنا ته نه مؤمن ته ورته د سمو وای لست مؤمنا چې نه ته مؤمن یا ته نه مؤمن د څه ورته مو وای چې تاسو ته سلام پیش کړی دی نو ته دا غږ زړه ترجمانی مکوا زړه نه الله خبر دی لست مؤمنا نو ته ورته مو آیا چې نه ته مؤمن تبتغون تاسو غواړئ عرض الحیات الدنیا د دنیا د ژوند سامان ان تاسو دا غینه غډي بيزه راوستلې تاسو غنیمت اسرا کو د دې وجه نه قتل کو تبتغون تاسو غواړئ عرض الحیات الدنیا د دنیا د ژوند سامان فعند الله پس الله سره دی مغانم کثیرۃ مغانم غنیمتنا کثیرۃ ډیر الله سره ډیر غنیمتونه دي او رستو بدل الله پاک جل جلاله حق ولالو ډیر غنیمتونه ورک درګي خو چې وسړی وي زه مسلمان ما د مقتل او د مال د غنیمت په تور باندې مال د ممانعت راغی کذالک کنتم دغرنګ تاسو وای من قبل مخ الله فرمایي چې څنګه د کس پوښت आवाज باندې شهادت الله اله الا الله او اله نو دا خبره ممکنه و چې د کافرانو د وجه خپل ایمان پټ ساتلو او څنګه تاسو ور اورسېدل او کافران او تختیدل نو د پوښت आवाज باندې کلمه او دا خبره ممکنه و دغه کس باره کې خو بنا قتل زګه چې الله تاسو مخکم دسی وای مکه مکرمه کې تاسو خپل ایمان او اسلام پټ ساتلو وکذالک کنتم دغرنګ وای تاسو
دغه رنګ تاسو هم وای من قبل مخکې دې سړي په شان تاسو هم وای خپل ایمان به مو پټولو خو چې کله الله غلبه درکړله فتح او کامیابی درنه تاسو خپل اسلام او ایمان ظاهر نو کذالک دغه رنګ کنتم تاسو هم وای من قبل مخکې فمن الله پس احسان وکړو الله پاک علیکم پتاسو باندې الله پاک احسان وکړو او تاسو له غلبه درکړله تاسو له کامیابی درکړله تاسو له کثرت درکو برکت درکو نو د دې وجه نه تاسو خپل اسلام او ایمان ظاهر کو کنه مکه کې ډېر کسان دسیو چې هغه مسلمانان شیو او خپل اسلام به نه ظاهر خپل اسلام به پټ سات نو الله تعالی خبر یادی چې تاسو دغه سړی بے ګناه قتل کو شهید چې دی مسلمان شیو د مخ کې نه خو د کافرانو د یرینا او دی یک یوازې ټول کافرانو د کافرانو د یرینا کې دي چې د ایمان خپل پټ ساتلیو او څنګه تاسو رسیدلی یې تاسو مخې ته کلمه د شهادت کوي مسلمان شو څنګه چې تاسو د کشان دی لہذا فمن الله پس احسان کړی دی الله پاک علیکم پتاسو باندې فتبینوا تحقیق کوي ان الله تحقیق کوي په دې خبره کې د یو سړی مقتلوي تر سو پورې داغه نخکاره تور د کفر یو کار نه ظاهر شي اسی به نه قتلوي ځکه د منافقانو بارکم سړی نبی اسلام په زمانه کې څومره منافقان مدینه منوره کې څومره منافقین تر دې پورې چې نبی علیه السلام ته پته لګېدل چې دا منافق نبی علیه السلام دغه نه دی قتل کړي او دغه د قتل حکم نه دی چې کوم دی جاری کړ فمن الله پس احسان کو الله پاک علیکم پتاسو باندې فتبینوا تاسو تحقیق کوي ان الله بشک الله تعالی کان دی بما په هغه څه باندې تعملون تاسو کوي خبير خبردار دی الله نه اس کوم دی پټ نشته دی الله د هر څه خبر دی ها بیگانه موږ دا یو آیات ویل هغه سره دوباره ترجمه ومن يقتل او هغه څوک چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه نو بدله د هغه سزا د هغه قاتل سزا جهنم دی خالدن همیشه بوي فيها بده جهنم کې همیشه بوي بده جهنم کې وغضب الله غضب کړي دی الله پاک علیه په هغه باندې یعنی په دغه قاتل باندې ولعنه او لعنت کړي دی الله پاک په هغه باندې وعد له او تیار کړی دی الله پاک له د هغه د پاره عذابا عظیما عذاب لوی یا ایها الذین ایها کسانو آمنو چې ایمان مراوړی دی اذا ضربتم هرګل چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله بلار د الله کې فتبینوا خو تحقیق کوئ ولا تقولوا تاسو موایل من هغه چاته القا چې پیش کړی دی الیکم تاسو ته السلام سلام لست مؤمنا تاسو ورته دسی مو وای لست مؤمن جنیت مؤمن دسی ورته مو وای جنیت مؤمن تبتغون تاسو غواړئ عرض الحیات الدنیا د دنیا د ژوند سامان فعند الله بس الله سره دی مغانم کثیره ډیر غنیمتونه مغانم دا غنیمتونو د ویدش د غنیمت جمع ده مغانم کثیره ډیر غنیمتونه کذالک دغه شان دي کنتم تاسو وای من قبل مخک فمن الله پس الله تعالی احسان کو علیکم بتاسو باندې فتبینوا تاسو تحقیق کوي ان الله بشک الله تعالی کان دی بما په سباندې تعملون تاسو کوي خبير خبردار ومن يقتل او سو هغه سوق يقتل چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن متعمدا قصدا فجزاؤه نو سزا د هغه جهنم دی خالدن همیشه وي د دینه مون درې جوابونه کړیو یو دا چې کم سړی د یو مسلمان مؤمن قتل دا حلال وګڼي نو دا سړی کافر شو په دې باندې دی بیا همیشه د پاره او یاد خالدن مراد ډیر لوی زمانہ ده مګر طویل وتوي لوی زمانہ ته مراد ډیر زمانه پورې بده په جهنم کې وي او دریم دا چې د دینه د سزا چې کم دی استحقاق د سزا مراد دی یعنی دا سړی د دې سزا مستحق دی چې کم سړی یو مسلمان بی ګناه قتل کی چې دی همیشه د پاره په جهنم کې وي خو الله پاک په خپل فضل سره دل دا سزا نه ورکړي نو لہذا دی به همیشه د پاره نه وي خو یا به ډیره زمانه وي د دې وجه نه الله پاک خالدن فرمایلی او یادا چې یو سړی د مسلمان قتل حلال وګڼي نو دا سړی بیا همیشه د دې وجه نه وي چې دا سړی بیا کافر شو په دې خبره باندې یو حلال حرام سیزي حلال وګ
او دریم دا چې دنه ډیره لوی زمانه مراد خو مسلمان به خامخا یو پیرا راوځي د جهنم نه همیشه وبکې نه وي فجزاؤه نسزا د جهنم او جهنم دے خالدن ہمیشہ بھی فیها بدیگی وغضب الله غضب کړي د الله پاک علیه باغ باندې ولعنه لعنت کړي د الله پاک باغ باندې وعد له تیار کړي د الله پاک داغه د پر عذاب عظیم عذاب لوی یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا ضربتم هر کله تاسو سفر کوي په سبیل الله بلار د الله کی فتبینوا نو تحقیق کوي ولا تقولوا تاسو مو لمن هغه جاتا القا جی پیش کړی دا چې پیش کړه الیکم تاسو ته السلام سلام القا جی پیش کړو الیکم تاسو ته السلام سلام لست مؤمنا نو ته هغه ته مو وایي چې ته مؤمن نه لست مؤمنا معنی دا چې نه ته مؤمن یا ته مؤمن نه تورته سمو وایا لست مؤمنا چې ته نه مؤمن تب تغون تاسو غواړئ غرض ور حیات الدنیا دنیا د ژوند سامان فعند الله پس الله سره دی مغانم کثیره ډیر غنیمتونه كذلك دغرنگ كنتم تاسوي من قبل مخك فمن الله بس الله تعالى احسانه عليكم بتاسو باندې فتبينوا تحقيق کوي نو تحقيق کوي ان الله بشك الله تعالى كان دي بما بها سبان تعملون جتا سو کوي خبيره خبردار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.